والسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رضي الله عنا محمدا وهو أهله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، والحبيب الذي ترج شفاعته لكل حال من الأحوال المقتهب. ربيع الأول میاشت شروع ده. ربیع الاول هغه میاشت ده د مورخین د اسلام د علماء کرام د ټولو په اتفاق سره په دې میاشت کې د رسول الله مبارک صلی الله علیه و وسلم ولادت با سعادت نشوه ده. دې میاشت په نورو باندې فضیلت او غوړوالی مسلې ده. د ربیع الاول د دې میاشت کې د ربیع د نوم نه دا ظاهرېږي. ربیع هغه بهار ته وایي، هغه سپرلي ته وایي چې په هغې کې هر انسان د خوشحالي طبیعي طور دا ملاوېږي. د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د ذکر، د ولادت، د سیرت، د اخلاقو دغه ټولو بیانول او اورېدل بعینه ثواب چې دی بنا دی. د رسول الله مبارک صلی الله علیه و وسلم سیرت مورخین په عجیبه انداز کې ذکر کې بدا فرمایي. داسې واقعات د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د ولادت با سعادت نه مخکې مورخین چې هغه ذکر کوي چې دا یې خپل یو مسلمه حیثیت کې دا دی. مورخین ډېر واقعات او ذکر د رسول الله مبارک د ولادت په دغه موقع او د هغې په دغه شپه باندې بیا په دغه ورځ باندې او بیا د هغې نه مخکې چې کوم ذکر کوي، حیرت انسان ته چې دی نو په هغې باندې به خامخا چې دی نو کېږي. لیکن د رسول الله مبارک مختلف احادیث د خپل ځان مبارکې هغه ځان ته یو لوی حیثیت چې دی نو ادا لري. د حضور پاک صلی الله علیه وسلم د خپل نبوت او د خاتم النبیین دا شرف چې دی نو ذکر په هغه وخت کې دی نو فرمایي چې رسول الله مبارک فرمایي چې کله حضرت آدم علیه السلام لا نو راغلی دنیا ته، د دې خلقت چې دی نو نو شوي، زه په دغه وخت کې دی نو دا نبي یم. نو ځکه یو عالم چې دی نو هغه فرمایي چې د عربۍ دا یو قول دی یا یو روایت دی چې د هغې یو ترجمه چې دی نو هغه داسې ده چې الله تبارک وتعالی چې نبي کریم صلی الله علیه و وسلم چې دی نو نه وي نو دا آسمان ته هم پیدا شي. یو دا روایت چې دی نو دا موضوعي دی، لیکن حقیقت چې دی نو دا دی چې دا کائنات الله تبارک وتعالی د رسول الله مبارک صلی الله علیه و وسلم د ولادت با سعادت د وجه دنیا ته چې دی نو دا وجود ته چې دی نو دا راوستی دی. مورخین یو درې اهم واقعات چې دوی نو هغه ځای دي او بیان فرمایي محدثین او علما چې رسول الله مبارک جد امجد حضرت عبدالمطلب صاحب چې کله هغه د رسول الله مبارک ولادت نو شوي د هغې نه مخکې یو اهم واقعات چې دوی ته راغلي. یو واقعه د بیر زمزم وه. زمزم معروف او معلوم واقعه ده چې حضرت اسماعیل علیه السلام دغه قوت والو نه الله تبارک وتعالی د دې دغه پیدایش چې دی دا کړی و، د دې زمزم چې دی دا شوی. خو بیا زمانه کې انقلابات راغلل، دا کوهي راچاح چې دی دا بند شو. نو حضرت عبدالمطلب صاحب یو وخت چې دی نو د دې د خانه کعبې په خوا کې آرام کې یو ودرې دی ناست دی. خوب ورته چې دی نو راځي او خوب کې ولې یو کس وي چې پاسه او د نیکۍ دا ځای چې دی نو دا وکړه. دی وایي د نیکۍ ځای چې دی نو کم دی، بیا روان دي، وخت پکې تېرېږي
بیا بس چې دی نو بیا چې دی نو خوب ویني چې پاسه دا پاک ځای چې دی نو ته چې دی نو دا وکړه ته وایي دا پاک ځای چې دی نو څه شی دی بیا په خوب کې به دا هم خبره وکړه بیا به بله ورځ باندې ودا هم دا خوب ویونکي به لکس چې دی نو راځي ورته وایي دا زمزم دا چار چې دی نو دا وکړه زمزم چار چې دی نو دا وکړي چې کوم دی وکړم بیا الله تبارک وتعالی ورته دا بنده په ذریعه اندازه ورته چې دی نو دا وکړي چې په دې ځای کې د حجر اسود خوا کې دی په دې خوا کې دا کوي چې دی نو دا وکړه نښه به څنګه دی ته وایي یو مارغه به چې دی نو راشي کارغه سپین وزرې به هغه به راځي به دی وایي او دغه ځای چې دی نو دا وکړه عبدالمطلب صاحب هم په دا حکم باندې عمل کې هم الهي باندې ځای کلي تر دې پورې چې د زمزم دا کوي هغه ویښ ته چې دی نو دا ورسېد دا ګوره په دویم طریقه باندې په دویم ځل باندې د دې زمزم دا اوبه الله تبارک وتعالی د دنیا والا څخه ښکاره کولې دا شان اوبه چې دی نو دا راووتې هغوی چې په دغه عمل کې د قریشو ټول د عبدالمطلب صاحب سره امداد او تعاون چې کوم دی نو دا نه وکړی بلکې ویل دا چې بس سړی دی دومره زره کاله مخکې 100 کاله مخکې دا عمل او دی وایي چې کوي چا به سوي لیکن الله تبارک وتعالی هغه دا نعمت چې دی نو دا ورکړو علماء کوئی دا یو دلیل چې رسول الله مبارک د کائنات او د دنیا ته د هغه روان دی بیا رسول الله مبارک دی د عبدالمطلب صاحب د چې دا وایي چې زه خو یوازې ما سره خپل د بچو چې د عمل کو د قریش خاندان را سره چې د عمل امداد چې دی نو دا ونکړو نو چې زما لس زامن شو یا چې کوم دی 12 زامن شو نو زه به یو د الله په لار کې قرباني او ذبح به چې دی نو دا وکړو ګوره دا نظر او منت چې ورته موږ وایو نو دی هغه منښته چې دی دا وکړه اگر چې مطلب باره د رسول الله مبارک چونکې د اول شریعت واضح چې دی نو دا نه احکام د نظر چې دی نو دا نه نظر باره کې حقیقت د رسول الله مبارک امت ته د فقها او د علما د دې هغه مسایل چې کوم دی نو وایي یو خدا چې په شریعت کې نظر خاص څه کوم دی نو دا نه دی صدقه چې کوم دی نو ډېر څه شی دی ته دا وایي چې مثال کې زه جوړ شم د زما د کار تاسو کوم نه د خپل مرض نه مخکې د خپل د مصیبت د دې غم نه مخکې د صدقه چې دی نو دا کوه په دا الله بلا کې د کوه الله زما د کار داسې دی خو چې نظر او دا منښت چې دی بیا وشي بیا دغه احکام باندې عمل چې کوم دی نو هم بیا ضروري دی لکه بیا د نظر حکم هغه دا دی چې دا فقرا وخوري مساکین وخوري خپل خپلوان پرې چې دا به نه خوري موږ عام طور دا یو عمل یو دی چې کوم دی نو ومنو او بیا خپل خپلوان ته وکړو بیا به دا خیراتي شي د خیراتي هغه نیت چې د هغه ستا اعتبار دی په دې باندې څوک نه پوهېږي